السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. راشئ واورئ د مفتی منیر شاکر منکر حدیث چې د پیرانو او مولیانو په باره کې دی څه وایي. خپله رایه په کامنټ کې ضرور پیش کړئ. پلنکی کوپر کړی دی، چا کوپر نه دی، کوپر کتاب کړی دی چې ناکاره خبره نقل کړی دی. کوپر هغه چا کړی دی چې وایي چې دا خوب مې لیدلی. کم پیر او کم ملا چې د رسول الله عزت نه دی پېژندلی، هغه د رسول الله په ځای خپل پیر منلی دی. هغه ته لا اله الا الله محمد رسول الله حکم و، د لا اله الا الله په ځای باندې د محمد رسول الله په ځای باندې پیر رسول الله کړی دی. جائز نجائز د پیر منی، هغه پیری مریدی چې قرآن کې نشتا، سنتو کې نشتا، حدیثو کې نشتا. د پیغمبر زمانه کې پیری مریدی نوا، د صحابه په دور کې څوک نشي خوده. کم مولا چې د پیر د خولې نه پیری مریدی منی، خدا پیر د پیغمبر منی. نو چې کله د پیغمبر منی نه، نو د پیغمبر خامخا کله په یو سوچ شکل ویني، کله په بل. د ذهن د رسول الله خلاف، د په سوچ کې ګندګي ده، د په فکر کې ګندګي ده. عوامو مولیان ممنه، الله ومنه. تاسو تر اوسه پورې د مولیانو په قدر او په عزت جنگونه وکړل. هلو زمو د پیر خبره، هلو زمو د شیخ خلاف، ورکت شی ورکت پیر شاه، ورکت شیخ شاه. مینا محبت چا سره کوا؟ الله سره کوا. انما ولیکم الله ورسوله. ما د خوب په خبره کې تاسو ته ویلو، نن سبا مرکیټ ته خوبونه ډیر راغلي دي. خلک کوئی دا پلانې مولا کافر دی، سو کوئی دا پلانې سړی کافر دی، سو کوئی دا پلانې کافر دی. د خوب بیان کړی دی. و ظالما بنیاد وګوره، بنیاد. اے خلقا د مفتی منیر شاکر خبر استاسو دی رب باندې قسمی لګي زړه ته واچوي. کلک دې خبرې ته ودرېږي. قومونه تباه شول، هلاک شول. دا گمراهیانی چې د مولیانو د خلو نه راوځي، دا د مولیانو گمراهی نه دي. اے خلقا دا لوډ سپیکر دی، باره د کاکا په کور باندې خولې لګېدلي دي، آواز د هغه لوډ سپیکرو نه وځي. ځکه اوس په دې لوډ سپیکر کې دې ځای نه کنځلې کوم، د دې کلي لویو وړو نومونه پې اخلم، او د دې کلي